बिस्मिल्लाह الرحمن अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नन मुंगा द हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह स अक़वाल ज़िक्र कऊ। अगई खपल किताबुन लिखली दी हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह। यौ किताब दे किरन किरन सूरज, यौ किताब दे क़त्र क़त्र कुलज़म, यौ दे हर्फ हर्फ हकीकत, यौ दे दिल दरिया समंदर। सो को हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह दे 1994 के तकरीबन वफ़ात शवे दे। दी नमख के दई चिकम ज्वंदो और खपल दौर के दे कल CSS द FSC वगैरह दा से अर्ज कड़ी इन बाद द CSS इम्तिहान वर्कड़ो। CSS के दे पर थर्ड पोजीशन बांधे रागलो, ड्रीम पोजीशन बांधे हो, लेकिन अगा पोजीशन न बाद पकार खुदा वच दे लुए उहदा कबूल करे वे हो, लेकिन द सर्विस जाइन नको او د چې د رتبه او عهده چې د قبول نه کا او دی خواره وته د تصوف لانتا او ال د چې د نو بیا د خپل روحاني سفر شروع کو او به خپل کتابونه لیکلي دي او د دې بخپل مجلسونه د حضرت واصف علي واصف رحمت الله علیه به د زیارت پر یو مجلس لګیدو د دې کور کې او د هغه وخت کم چیف اف یعنی چیف جسټس اف پاکستان بچو او لوی لوی کوم ډاکټران لوی لوی دانشوران دا براتله هغه ته کې ناسته او هغه به ورته چې دی نو بیا وضاحت کولو. خو د هغې یو طریقه هم بدله وه. طریقه دا وه چې کم خلک به رالی ته به تاسو سوال کوئ، لهذا ای به چې څه سوال په زړه کې راوړی ده به ورته هغې نه بیا جواب ورکولو. کوشش یې دا و چې خلکو ته یو قسم اساني پیدا شي چې تاسو ته خپل ژوند کې څه داسې مسله ده چې هغه تاسو ما ته ذکر کوئ، زه به د هغې اسان حل او اسان جواب درته درکړم. نو دا یوټیوب کې هم تاسو کتی شئ، کتابونه هم شته دی او د هغې هغه آډیو د هغې هم شته دی که نه. نو ډېر ښکلي انداز سره دی کتابونه لیکلي. د دی چې کوم کتاب او بل دا چې هفته کې به یو مضمون راتلو، هفته کې به یو کالم راتلو، ته به د خلکو انتظار و. نو بیا دا کتابونه لیکلي د هغې لوی لوی کیفیت دي، هغه د یوټیوب کې چینل وغیرہ یې کې شته، یې کې سړی کتی شي. خو مونږ یو څو اقوال ذکر کوو. اول دا کوئی دعا کرنے سے بہتر ہے کہ کسی دعا کرنے والے کو پا لیا جائے. کوئی د دعا په خپله کولو نه غوره دا ده چې ته بل څوک وګوره چې تا ته دعا وکړي. یو هغه ده چې ته په خپله ځان ته دعاګانې کوې، یو هغه ده چې تا د یو مات زړه خیال وساتلو، د یو غریب د کونډې رونډې تا خیال وساتلو، یې د زړه نه دې دعا واخیسته. نو وایي دا د هغه ډومبۍ نه ډېره غوره ده چې کوم سړی ځان ته دعا په خپله کوي. دې نه غوره دا ده چې دی یو داسې کس پیدا کړي چې هغوی سره مدد وکړي، د چا دک درد کې دی چې دی شامل شي، د چا یعنی څه ضرورت پوره کړي، چا حاجت پوره کړي، هغه سره دی منډه ترړه ووایي نو او هغه د زړه نه دی دعا والي، دا ډېره غوره ده. دویم کوئی مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے، ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو. مغربي تهذیب والا خلکه، انګریز خلک، یورپ خلک، دی خپل منطقي انجام ته رسېدلي دي. دی چې کوم خوندونه رنګونه څه څه کې پیدا کولی ټول حدونه یې پار کړي دي، خو یو خوند او یو رنګ هم داسې نشته دی چې ګناه نه وي. هر ځای کې چې دی خوندونه ګتلي دي ټول هم د ګناه ځایونه، چېرته شراب، چېرته زناګانې، چېرته بېحیایي، چېرته فحاشي، او دی هغه آخري حد یې کراس کړی دی. خو لیکن هر لذت، هر خوند رنګ چې دی ټوله ګناه ده. نو دې په وجه مونږ ته د هغې نه تاثر اخیستل نه دي پکار چې مونږ هم نه متاثره شو، د هغې رنګ چې دی ځان کې راولو او مونږ هم ووایو چې یاره مونږ دې ورو ورو دا حیا لرې کړو یا حیا عزت دې لرې کړو او بس د هغې غوندې دې شو او بس ښځې نر دې یو شان هم وي. دا نه دي پکار، بلکې د هغې اخري حد ته هم رسېدلي دي. خو هر عمل یې ګناه ده. نو که مونږ د هغې نه متاثره کېږو نو خو مونږ به بیا ورو ورو دې کې مخکې ځو چې ځو نو ګناه باندې به ورځو. نو ښه دا ده چې د هغې اخري انجام مونږ ته پته ده چې هغې صرف ګناه کړي ده، لہذا مونږ ته د هغې کردار اپناول پکار نه دي کینې بس بیا به صرف ګناهونه کوو. بل دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیادار دنیا سے کرتا ہے. دین سره به ته په داسې طریقه محبت کې لکه څنګه چې دنیادار دنیا سره محبت کوي. او دا خو مونږ ته معلومه ده د دنیا کم عجیب و غریب محبت دی، کم کھیل دی، کم کشش دی، او څنګه ورته مونږه مسافرۍ کوو، څنګه ورته مونږه ورپسې کور او بچي او ورسه پرېښې وي، څنګه ورپسې مونږ سهار د بانګونو نه مخکې ځو او سهار لړ شو ماسخوتن ښه ناوخته هم راځو، ټوله ورځ 24 ګنټې هغه یو دوکان کې تاویږو را تاویږو. ولې د دنیا هغه محبت دونه زورور دی.
نو داسې مینه چې کله سړی دین سره گئی نو بیا به درته ډېرې لوی فایدې هغه میلاویږي. دویم، اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آنا تو اس حاصل کو محرومی کہا ہو. په زندګۍ کې تا څه حاصل کړي دي که دا تا ته بیا په آخرت کې فایده نه درکوي نو دا محرومي ده. زندګۍ کې تا خو دنیا ښه ډېره وګټله او زندګۍ کې تا ټیک ته عزت وګټلو په ظاهره او تا ډېر هر څه ځان ته راجمع کړ، خو لیکن که دا تا ته آخرت کې فایده نه درکوي او آخرت کې دې په کار نه راځي نو دا محرومي ده، دا حاصل نه دی. یو حاصل هغه دی چې تا ځان ته هر څه راجمع کړه، دې ته وایي حاصل. نو که دنیا کې تا یو شی ځان ته حاصل کو او داسې شیزونه دې حاصل کړه چې آخرت کې بیا فایده نه درکوي نو دا کامیابي نه شوه، دا حاصل نه شو، بلکې دا محرومي ده چې دا خو ته ډېر نقصان کې او تاوان کې چې دی نو پرېوتې. بالکل انسان کے پاس جتنے امکانات ہیں وہ سب کے سب اس لیے بھی نہیں پوری ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹھہرنے کے امکانات کم ہیں. یو انسان ډېر زړه کې هر څه راولي چې دا به مې وشي هغه به مې وشي، کور به لوی جوړ کړم، ګاډی به م راسره شي، دا حاجتونه دا ارمانونه به پوره کړم، دا ارمانونه به پوره کړم، خو لیکن د دې امکانات دونه 100% ځکه نشته چې زندګي په خپله چې دی نو دا ډېره یقیني نه ده چې تا سره ډېره زیاته وفا وکړي. نو دې په وجه ډېر لوی امیدونه هغه نه دي تړل پکار. دو منصوبہ پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے. یو انسان که په دوو منصوبو کار کوي نو دی به د یکسویۍ نه چې دی محروم وي. څه مطلب، یو سړی دی دی وایي چې یاره زه یو خوا یو قسم روزګار کوم، زه د کپړې هم روزګار کوم، او دی خوا دی وایي چې یاره زه د موبایل هم روزګار کوم، دی به د خیال به چې دی دا سم نه وي. دغسې یو سړی دی دی وایي چې مثال زه اخوا تبلیغ کې هم ښه چله به م لګوم او خو 4 میاشتې به م هغوی کې به م ښه یم، او دې خوا دی وایي چې زه به علم کې م یم، یا مثال یو جومات به م ښه پوره سنبالم. دا نه کېږي. یو طرف پله چې یو انسان وي او هغوی کې بھرپور طریقې سره لګېدلی او خو د زړه نه په هغې کې چې دی نو محنت کوي، کوشش کوي او یو چې دی یو شعبه کې رواني دی به کامیابېږي او ده به یکسوي وي، د به زړه مطمئني سکون او راحت به وي. او که په دوو منصوبو سړی کار کوي چې دنیاوي لحاظ سره ولې نه ده، دوه روزګاره په یو وخت کې نه چلیږي، کنې سړي ته بیا یکسویي نه میلاوي، دی به بیا ګډوډ وي. نو یو منصوبه یو شعبه دې رونیوه، د دین یو شعبه انسان رونیوه، که د دنیا یو روزګار یو کاروبار دې رونیوه، بس همغه یو کې به بیا چلیږي، بل ته چې دی بیا ټوپوال نه دي پکار، یا دوه په یو ځای چې دي دا نه دي کول پکار. بل عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر دنیا کو گلستان کی خبر دیتے ہیں. عظیم خلک هغه چې په خپله ډېر ځان باندې لوی تکلیفونه تېروي، شپې روڼوي او محنت کوي، مجاهدي کوي، ډېر لوی غور او فکر کوي، خو لیکن خلکو ته د ګلستان خبر ورکوي، خلکو ته د خوشحالو خبرې ورکوي. په ځان تکلیفونه تېروي، مجاهدي کوي، کوشش کوي، محنت کوي، غور او فکر سوچ کوي او خلکو ته د خوشحالو خبر ورکوي چې دا کار داسې آسان دی، دا داسې آسان دی، او ای ته یو کار آسان کی، په خپله ډېر په مشکلاتو سره کار را آسان کی، بل دی ښه په آسانه وښیي. اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے. دا الله د دین لاره دا د مومن د زړه د دروازې نه شروع کېږي. د یو مومن بنده د زړه خیال چې وساتلی شي که نه، د هغه یعنې د هغه عزت ته خیال وساتلی شي، د هغه قدرداني وکړی شي، د بل مسلمان د زړه خیال وساتلی شي، دغلته نه به ته ایله د الله په لاره ور روان شي. الله جل شانه دې په دغه خبرو موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې د صحیح غور صحیح فکر را نصیب کړي. د دې مین کم کار چې وکنه هغه دا چې زموږ خیال صحیح شي، زموږ فکر صحیح شي، او چې هر کله خیال صحیح شو، فکر صحیح شو، نو ژوند به پخپله صحیح کېږي. دونه پورې دعوه کړي د واصف علي واصف، وایي د خیال طاقت دا د 1000 کمپیوټرو نه هم تیز دی. خیال سره دومره چې دی که نه زندګۍ کې تبدیلي راځي. خیال کول، غور او فکر کول. دام وایي ته چې یو ځل شپه کې چې ته داسې سیټ ته بالکل کمره کې کښېنې، کرسۍ کې مکمل خاموشي وي، ښه تیاري وي، او ته غور او فکر شروع کړي، دا یو ډېر لوی عمل دی، ډېر لوی عمل دی. دا هسې خو موږ وایو چې یاره یو سړی په لاسو خپو لګیا څه کار کوي، دا کار دی، خو دا یو ډېر عظیم کار دی چې ته یو بېل ځای کې کښېناستې، خو غور او فکر د شروع کو، سوچ سمجھ د شروع کو چې څنګه به زما دا زندګي ډېره ښه نه ښه تېره شي، دنیا کې هم کامیاب یم، آخرت کې هم کامیاب یم، او چې کم نقصانات دي دا ما کم عمل کړی کې کم نقصانات وي نه بچ شم، را روان د پاره داسې عمل ونه کړم چې هغې کې ما ته نقصان پیدا شي، را روان د پاره داسې عمل وکړم چې هغې کې ما ته فایده میلاوه شي.
نو الله دې موږ ته د خیال توفیق را نصیب کړي چې موږ غور فکر سوچ سمج او خیال چې دی دا ډېر طاقتور کو الله دې عمل کولو توفیق راکړي. والسلام.